بیا ستاسو دغه سوالاتو په سلسله کې یو سوال مخه راغلی دی د یو ورور د طرف نه د زمونږ په دغه پروګرام د شریعت پر رڼا کې تاسو سوال جواب او داغه حل یو سوال کړی دی ورور دام ډیر اهم سوال دی. سوال چونکه دا اوس صدقه فطر رمضان کریم دی او خلک سرسیا صدقه فطر ادا کوي نو هغه متعلق سوال دی. سوال یې دا کړی دی چې یو کس ته هغه صدقه فطر ادا کوي او یو بل انسان ته هغه قرض دی، مثال کې طور په 10,000 روپے قرض دی ورته، 15,000 روپے قرض دی، 1,000 روپے 20,000 روپے قرض دی ورته او هغه انسان چې چاته قرض دی پاګه باندې صدقه فطر هم کیږي، غریب دی، نو آیا دا انسان صدقه فطر په هغه قرض کې ورته اور معاف کول شي، په قرض کې اور ادا کول شي، په قرض کې ورته بخلی شي، داسې ورته وایي چې بس ما پتا باندې ما مثال کې طور په زما د فیملی صدقه فطر جوړیږي 5,000 روپے یا 10,000 روپے، نو ما ته چې د الریډي 10,000 روپے قرض مې درته او ته صدقه فطر مستحق مې، لہذا بس هغه 10,000 روپے ته په صدقه فطر کې در قبول کا، نو داسې په قرض کې اور ادا کول آیا صدقه فطر به داسې ادا شي چې انسان په چا باندې قرض یو هغه ته وایي؟ دا سوال یې کړی دی. نو د غرور د پاره زما جواب دا دی چې کوم انسان ته ستا قرض دی او هغه انسان مستحقم دی د صدقه فطر پاغه باندې کیږي، غریب دی، نو ستا په دې طریقه باندې صدقه فطر بالکل نه ادا کیږي، ستا ذمه فارغه نشوه او دا بالکل دا صورت نه روا دی. وجه دا ده څنګه چې په زکات کې قبض شرط یو ځل پلاس کې دا زکات پیسې نیول، همدغه رنګ احکام د صدقه فطر می پاغه کې دا قبض یو ځل پلاس کې نیول دا پیسې د صدقه فطر دا شرطي، لہذا ته چې هغه ته کوم شی بخي څه شی ورته بخي هغه خو موجود نه دی، هغه خو نشته، تانی د کوم شي قبض وکړه، کوم یو سیستا ولا ورکه، لہذا داسې نه کیږي چې تور ته وایي چې په زکات کې صدقه فطر به دا در ادا شو او معنی قبول که. ها طریقه یې دا ده چې کومه شریعت ښودلې ده چې ستا قرض به مر سره ادا شي او صدقه فطر به مر سره ادا شي. طریقه داسې وکړي، طریقه دا ده چې کوم انسان ته ستا قرض دی، مثال کې طور په هغه ته ستا 5,000 روپے قرض دی او ستا د فیملی صدقه فطر هم 5,000 روپے جوړیږي او دا چاته چې ستا قرض دی دا مستحق دی پاغه باندې صدقه فطر کیږي، نو طریقه دا ده چې ته 5,000 روپے راواله، دا چاته چې ستا قرض دی دله دا 5,000 روپے ته ورکا چې دا په صدقه فطر کې قبول کا او چې کله هغه قبول کا وغه مالک شي نو ستا صدقه فطر به ادا شي. اوس هغه ته وایي چې ته زما خپل قرض راکا، ځکه چې د 5,000 روپو هغه مالک شو، دا دغه روپے شو، ستا صدقه فطر هم ادا شو، واپس دا 5,000 روپے ته هغه نه وخله په قرض کې داسې ورته وایي چې زما خپل قرض چې کوم پتا باندې زما حق دی ما درکړی دی هغه مال راکه، واپس یې تر بیرته وخله، نو ستا صدقه فطر هم ادا شي او هغه چې کوم قرض دی په هغه کس باندې هغه ته واپس تر وخله هغه قرض هم ستا ته واپس شي او داغه د طرف نه باغ ذمه فارغ شي او قرض به ادا شي. په دې طریقه باندې چې کوم دی صدقه فطر ادا کړه نو ادا بشي، هم به صدقه فطر ادا شي، هم به انسان د قرض نه خلاص شي. نور داسې پکې ور بخل دا جایز نه دی بالکل، کچا داسې کړی دی هغه صدقه فطر نه دا ادا شوی، دوباره دا هغه صدقه فطر بیا ادا کا.